Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul aliyyul azim. د سورت اعراف سره ربط د سورت انفال دا ده چې په سورت انفال کې د کفر او د شرک مذمت الله تعالی ذکر کو او په دې سورت انفال کې دغه کفر او د شرک بد انجام الله تعالی ذکر کوي چې هغه شکست دی چې هغه څه دی شکست دی او ذلت دی په دنیا کې په واسطه د جهاد سره چې کله مؤمنانو سره جهاد وکړو کفار ذلیل شو واقعه د بدر دا شان نزول د دې صورت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ بیانای چې دا صورت د تقسیم په باب کې نازل شوه دی چې کله د بدر جهاد وشو او کفار قتل شو قیدیان شو غنیمت ډیر غنیمت هغه مسلمانانو ته پاتې شو په مجاهدینو کې درې ډلې جوړې شولې هر یوې ډلې دا خواهش کاو چې غنیمت زمونږه حق دی یو ډله دا چې و چې هغې د کفارو تعاقب کړی و کفار چې په تیښته شو نو دوی ورپسې روان هغې تقاضا وه چې د غنیمت مستحق مونږ یو دویمه ډله هغه و چې هغې غنایم را جمع کړله غنیمتونه یې را جمع کړل د چا نه زغره پاتې شوې وه د چا نه توره د چا نه څه غنیمتونه یې را غونډ کړل هغې خیال دا و چې غنیمت حق زمونږ دی درېیمه ډله د هغه مجاهدین وه چې د نبي علیه السلام په څوکۍ کې او د نبي علیه السلام په حفاظت کې پاتې شوي هغه وی چې اصلي کار مونږه کړی دی ځکه چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدام خاص یو او مونږ د هغه څوکۍ کړې ده د غنیمت مستحقین مونږ یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا آیاتونه نازل شو چې د غنیمت مستحقین هغه ټول مجاهدین دي 15 حصے کیږي با غنیمت با 15 حصے کیږي یو حصہ هغه د الله او رسول د یتیمانانو د مسکینانو او د خاصو خلقو دا او دا څلور حصے دا د مجاهدین په مجاهدینو کې بیا فرق نشته دی چې دا د تقسیم والا مجاهدین دي یا دا تعاقب والا مجاهدین دي یا دا حفاظت والا مجاهدین دي دا تقسیم پکې نشته باقی انعامات د مال د غنیمت نه انعامات ورکول دا هم جایز دي د بادشاہ
تدا اختیار دے خیال کرا رہا بادشاہ تدا اختیار دے چاغا یا مجاہدین چې چا قتل کړي نو اغلی نام ورکی من قتل قتیلا فله صلبه هغه ته ورکی او یا غنیمت چې کوم دی د لوی لښکر نه چې یو وړه ډله هغه جدا شوي نو هغې له خصوصي انعامات په دغه 15مه حصه کې ورکي او 4 حصې دا د عوامو مجاهدینو خیال کړه نو الله جل شانه د تقسیم د غنیمت داغه ذکر فرمایي یسالونک عن الانفال تپوس کیستانه اے حبیبا تپوس کیستانه اصحاب کرام په بارد انفالو کې په بارد تقسیم د غنیمتونو کې انفال جمع د نفل ده او دې ته نفل وی نفل امر زاید ته وی او غنیمت هم امر زاید ده لکه چې مقصود د مجاهدینو صحیح هغه رضا د الله وی کوشش وکړه مقصود د مجاهدینو هغه مال نه وی ځکه وته نفل ویل شي قلت ورته اے حبیبا الانفال لله تعالی غنیمتونه چې دا ملکیت الله دی او رسول ادا ملکیت رسول صلی الله علیه وسلم دی اصل مالک الله رسول دی ولی دشمن باندې غلبه څوک راولي الله راولي او د غلبي سبب څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم فتقوا الله ويرګه الله تعالی نه په تقسیم د غنایمو کې واصلوا ذات بینکم اصلاح ہو گئے اصلاح ہو گئے دا اختلافاتو چې په میانځ تاسو کې دي اختلافات ختم کړ واطیعوا الله اطاعت کوئ د الله تعالی او رسول د رسول د الله ان کنتم مؤمنین کجره تاسو ایمان والای په دې تقسیم کې بتاسو په د الله او د رسول څخه کوئ اطاعت کوئ انما المؤمنون الذين بشک ایمان والا هغه خلق دی دا د مؤمنینو صفات الله تعالی کوي د کوم مؤمنان د کامل مؤمنان اذا ذکر الله کله چې ذکر وشي د الله تعالی وجلت قلوبهم خوف زده شذرون ددای د مؤمن صفات دا چې کله ذکر چې کله نوم د الله واغسل شي د دې په لزونو باندې خاص اثر وشي د الله د لوی او د عظمت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ وَرْكَلَ چول شول وصل شي بدی باندې آیاتونه د الله تعالی ذاتهم سی ایمانا سوا کې دی لرا نور ایمان چې کله آیاتونه د الله تعالی دوی ته وصل شي د دې د ایمان قوت نورم سیواش وعلى ربهم يتوکلون اپ خپل رب باندې دی توکل کوي دا درې صفات شو وجلت قلوبهم او بل زادتهم ایمانا او بل وعلى ربهم يتوکلون سلورم صفات الذين كامل مؤمنان غدي يقيمون الصلاه چې قائم کوي مانځل را د مانځه پابندي کوي بل پنځم صفات ومما رزقناهم ينفقون هغه مال چې موږ ته ورکړل دي خرج کوي داغه نه صحیح خرج کوي اولئک دا پنځه صفاتونه چې چا کوي هم المؤمنون حقا دا ایمان ولدي په حق سره دا یقینا ایمان والدي لهم درجات عند ربهم د دې لپاره درجات د جنت عند ربهم په طرف خلو مغفرتونه بخشش ته ورزقون کریم او رزق د عزت ته رزق د عزت دوی ته ورکېدل شي حسن بصری رحمت الله علیه نه تاسو وشو ویته مسلمانې هغه ورته وی ایمان دو قسمه دی یو نفسی ایمان دی یو کامل ایمان خوش بکنه وی نفسی ایمان چې په الله په ملائکو په آخرت باندې د سړی ایمانی وی الحمدلله دغه مؤمن خو یما نفسی ایمان خو را پکشته دی لیکن کمال ایمان هغه دی چې سورته انفال کې ذکر شوی دی
ها وې د کمال ایمان علم راته نشته دی پوه شوې که نه مؤمن خو یم خو نفس مؤمن یم اورې که نه د کمال ایمان علم راته نشته دی وګوره څومره لوی انسان دی د حسن بصري رحمت الله علیه شاګرد او خلیفه دی خو بیا هم وایي کمال ایمان علم راته نشته چې ما ته حاصل دی او که نه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق دا اشاره ده د بدر جهاد ته د بدر جهاد د دې اسباب سدي دا ابن عتبہ دا روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غیبی خبر راغی چې د شام یو قافله را روانه ده د قریشو او پاره کې جنگي سامان د قریشو لپاره راځي او دومره لوی تیارې د دې لپاره کړې ده دغه اسلحه او د لپاره چې کچره د چا سره به یو مسقال سره زرو اب هم د خزو نواغستل او په چاندا کې به ورکړل نه د شام نه یو درنه قافله را روانه و د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې دا اسلحه به زمون په خلاف کې استعمالي دا د هغه زمانی 50,000 دیناره هغه د 50,000 دینارو اسلحه اغسته و او د هغه زمانہ 50,000 دیناره وې دنن د 26 کروڑ نه زیات پیسې داغه نه جوړي دغه 50,000 دیناره د هغه زمانه دغه قافلې مشران ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ او بل عمرو ابن عاص ابن وائل او شبکه په دغه قافله کې او یا جوانانو او دا تجارتی سامان را روان کړو حضرت صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې اصحاب کرام ته تقریر وکړو او وی فرمایل چې د قریشو قافله را روانه ده او جنگي سامان راغسته دي ستاسو څنګه خوخه ده د دې مخنیوي کو او کنا په مکه معظمه په کفارو باندې حمله کو دغه وخت مسله اختیاري و او جهاد فرض عین نو اصحاب کرامو مشوره د جنگي قافلې د مخنیوي چې کوم نه وکړه او چیرته خو آسانه ده موږ د قافله لوټلې شو د دینه د جنگي سامان ته ناغستلې شو نه 300 او 14 کسان په دې اراده باندې مخې لره ووتل چې د قافلې مقابله وکړي ډېر تعداد د اصحاب کرامو شریک نشو 314 کسان تیار شو بیری سوقیا وته وی چاغه ته ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو ته حکم وکړو چې تاسو شمارو کې چې څو کسان دي حضرت قیس رضی الله تعالی عنہ هغه شمار شروع کو هغه سه به مونږ 314 کسان نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو وی شکر دې دا خو هغه لخر دې چې کوم د طالوت لخر
او د طالوت 314 کسانو 50 فتح کړي و په 1 لاک جالوتیانو باندې عمالقه باندې. ودا خو بهترین تفاول دی چې 314 مونږه راوتی. د مسلمانانو سره صرف اویا او خان خیال کرا لکه اته توري وي اویا او خان او چې دریا کا څلور اسونو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سره په نمبر باندې حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ کله سورید کله بو سره علی کرم الله وجهه سور شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لخر جاسوس هغه حضرت ابو سفیان ته لاړ شو بیر سقیا کې د یو کوی د پلار کې آلته ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله چې د مسلمانانو لخر را روان دي زمونږ د قافلې د مخنیوي دپاره. حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د قافلې مشر زمزم ابن عمر هغه استاد کو زمزم ابن عمر او شل مسقاله ولا پتنخوا کې ورکړه ودا شل مسقاله تواخلا شل مسقالو نشل زره روپۍ جوړ دا 2000 روپۍ جوړي د شل مسقالو نه 2000 روپۍ جوړېدلې ودا واخلا دا ساده لاري جاسوس شو خو ته شابه چې ځان دغه ته ورسو مکه معظمه ته او ابو جهل ته خبر ورکا چې زمونږ مخله راوځي او زمونږ چې کم دینه دا په زمونږ په دې قافله باندې حمله ونشي د فوج راو باسي. هغه مکه معظمه کې اوازه ولګېدله چې مسلمانان مقابله ته راوتی دي. ابو جهل زر کسان چې کم نه جوانان تیار کړل مسلح چې د دې زرو کسانو سره 900 خان دي او د ټولو سره اسلحه دي نیزه توري غشي مکمل اسلحه زغره دا ټول وسره دي. دغه سړی زمزم ابن عمر چې کله دراولېګو د چې مکه معظمه ته رانږدې شو نو خپل جامې وشلولې کی جاوه خپل الټا کړله دا جامې شلول او کی جاول الټا کول دا د انقلاب نه خوا چې د مکه خلک خبر شي چې یو ډیر لوی خطر را روانه ده. خیال کرا لکه وی په 3 ورځې کې قریشو لخر تیار کو او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ د دې په ځای باندې د کفارو جوانانو اجتماع وشوله او لخکری د زرو کسانو تیار کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د اصحاب کرامو سره مشوره وکړه چې د قریشو لخر تیار شو او را روان دي موږ څه وکړو قافلې ته مخامخ شو او کدی لخر ته مخامخ شو. تقریر د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې وکړو د مشورې د پاره ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ پاسه ده ویا رسول الله مو خدا سے بے سر و سامان را روان شویو صرف اته توري را سره دي اسونم نشته ده او یو خان دي موږ بس کو د جنگ قابل خو مونږ نه یو خدا د چمون په قافلې باندې ورشو او دا جنگیان فرید لارې بدل او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسې دا تقریر وکړ ویا رسول الله مون صرف ساده اشاره انتظار کو
چې څه حکم تکې کوي چې په قافلې ورځي په قافلې ورځو ا کوي چې په جنگیانو باندې ورځي جو په جنگیانو باندې ورځو مقداد رضی الله عنه چې دا ایرانی صحابي و ډیر نر صحابي د علی کرم الله وجهه دوستو خیال کړه مقداد رضی الله عنه پاسه دا هغه یا رسول الله د الله تعالی حکم ته وګوره چې دا الله څه حکم یاغه حکم په مونږ باندې جاری کا مونږ صد موسی علی السلام د قوم په شان نه یو چې خپل پیغمبر ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون تا استاد رب دلار چې جنگ دیو کی امنګ بناس مونږ هغه خلق نه یو خیال کړه لکه مونږ بستانه مخ کی جنگي وو ورستو جنگي وو خي طرف ته چپ طرف ته کته مونږ ته حکم کوي چې برکل غمات ته ځان ورسوي دا د حبشي یو کلی دی برکل غمات ها مونږ به هغه ته ځان رسو او د دشمن مقابله وکړو خیال کړه دا خو دا سوکو دا مجاهدین د مکی معظمی و ابوبکر صدیق او ابو لبابه رضی ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ خیال کړه او بیا نبی علیہ السلام انصار ته متوجه شو بیا انصار استاد سره دا جنگ کو کنه قافلې ته مخامخ کیو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د انصار مشرو هغه پاسه دو یا رسول الله مونږ په پتا باندې ایمان راوړې دي کته مونږ ته حکم کې چې دریاب ته دانګې مونږ به دریاب تم دانګو خو شي په دومره په جذباتو کې اصحاب کرام خیال کړه او انصارم ډیر بهترین جواب ورکو مهاجرم ډیر بهترین جواب ورکو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دواړو ډلو ته دعاګانې وکړې او د فتح خوشخبری ورکړه خپکیږي ما جهاد ته مخامخ کیږو الله با فتح منترا کوي خیال کړه لکه تفسیر ابن کثیر دا مفصل واقعا نقل کړی دا نو الله تعالی فرمایي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا کما دا تشبیه غواړي کنه مخکې مشبہ غواړي مشبہ صدا کوش به کنه یو مفسر دی هغه نوم ابو حیان دی هغه وایي چې ما په دې آیات کریمه کې ډېر پریشان شوم چې خدای د دې ستر مشبہ ولا څه شی دی د دې مشبہ څه دی مشبہ به خو معلومه ده چې ستا د رايشتل د بیت الله دغه نه د مدینه منورې نه د جهاد د پاره دا بالحق دی په خیال کړه یا د قافلې د مخنیوي د پاره د ستا د راوتل څه دی دا بالحق دی لیکن آیا مشبہ صدا وې د ډېر پریشانو من خوب می ولیدلو په خوب کې یو بزرگ ما ته وایي ها چې دلته نصرکه مقدر ده او شی به کنه نصرک الله تعالی ها خیال کړه کنه فل بدر ها الله تعالی سره مدد وکړو پس کې په جهاد د بدر کې لکه څنګه چې الله تعالی سره مدد وکړو په اخراج تا کې چې د مدینې نه راوېستلې د جهاد د پاره څنګه چې دغه مدد د سره وکړو نو تاسو سره چې کوم نه د فتح مدد وکړو په بدر کې ندل د کې نصرکه وته مقدر دی خیال کړه او بعض مفسرینو دلته کې دوه درې ترجمه نورم کړې دي خیال کړه دا کما اخرجک ها منا دی مجاهدینو دا تقسیم بد وګاڼو ها لکه څنګه چې دی استاد رايشتل بد ګاڼل دی د جهاد ته تیار نو ها کما اخرجک ربک من بیتک بالحق څنګه چې الله تعالی تراويشتلې ها د سنا
لکه څنګه چې الله تعالی تراوی سلی د خپل کور نه په یقین سره د جهاد په اراده باندې څنګه چې دوی دغه بدګنل دغه شان دیلا تقسیم هم بدګانا ها یعنی کریهو هذا التقسیم دلته کې مشبہ وتا کراهت چې کوم دی مقدر دی دا ترجمه دا مولانا تانوی رحمت الله علیه کړي دا بیان القرآن کې یو درېمه ترجمه ده وعدتهم بالجنه خیال کرا لك وعدتهم بالجنه تاجي مجاهدون سره وعده د جنت وکړه لکه څنګه چې الله تعالی تا سره وعده کړی و د فتح د بدر ها په وخت د اخراج تا کې چې ته راويشتلې د خپل کور بهر حال ترجمه مختلفې دي خدای نسوارا کا ها دغه چې ته مقدر شي ها دا بیا ډېر غوړه ده چې الله ستا امداد کو په سکه په بدر کې لکه څنګه چې ته راويشتلې د خپل کور نه ها په حق سره وان فريقا من المؤمنين بشك يودل د مؤمنانو لکارهون هغه بد غنون کیو ډیر وتلو د جهاد د پاره دی ډیر چې کم نه پریشان او چې خدایا دا لمبه جنگ دی کنه ها دا صحابه کرام سره ډیر فکرو ها چې مونږ خو طاقت نشته دی وسله نشته دی نو مونږ بسنګ جنگ کوو یو جادلونک جګړه کوي تا سره اے حبیبا فی الحق په دې حق جهاد کې ها ابل آیات کریمه کې چراغله دي چې تا ته ګوري ها تب وای چې دی مرته روان دي مرته جهاد آسان کار خو نه دی او چې کله دی راووتلو د نبی له سلام دا بار بار تقریرونه واوریدلو بزلونه شو محکم شو یو جادلونک تا سره جګړه کوي په حق کې په حق جهاد کې بعد ما تبینا پس لګي چې ظاهر شو دی تا حق کان نما یساقون الی الموت تبوای چې دی شل دی شي مرګ طرف تا تبوای چې د دینه غړندې چا پیرا شوی دی او مرته راکاږي وهم ينظرون حالان کې دی ګوري مرګ تا حالان کې دی ست ګوري مرګ تا ګوري دغه چې بيد اصلهاونه جنگ کول پوښې به کنه دا ډېر دغه دی ډېر ګرانه خبره دا خو خالص مرګ ته تللی پوښې به کنه صوفي محمد سره چې ملګری لاړه کنه د دې ځای نه شبرغان ته پوښې به کنه آلته په یوه په بله ورک را ورک شو خیال کرا لکه آلته طالبان ورته تاسو سره راغلی تش لاس راغلی دلته موږ د دې ټوپکو سره جنگ چې کم نه دغه دا نشو کولای برنه هوایی چې کم نه په دغه دي حمله دي ها تاسو ته برګی راوړي دي پوښې به کنه په دې باندې جنگ کی ها طالبانو دا غځای نه واپس کړل نو خو د نبی علیہ السلام خو پیغمبري طاقتو بل د الله تر طرف نو وتسو وحی شی وا چې الله بدل فتح درکای دلته صوفي محمد ته وحی نه وشوي کړ ورپسې شي صوفي محمد وفات دلته راغله ما ته تر سره ملګری شه یره مې زما شرح صدر لاستاتو په دې جهاد باندې نه ده شوی کوشش وکړه و اجازکم الله احد طائفتین په وخت چې وعده کوله الله تعالی تاسو سره احد طائفتین د یو د دوه ډلو ها الله ز سره وعده کوله چې ګوره ک قافلې ته مخامخ کېږي هم په فتح وی او ک کفار ته مخامخ کېږي جنگیانو ته هم په فتح وی انها لکم چهره یواز تاسو د پاره دا دغه طائفه که غنیمت د قافلې غواړي دا د تم حاصلېږي که غنیمت چې کم نه د جنگیانو غواړي دا د تم حاصلېږي وتودون او تاسو ارزو کولا ان غیر ذات الشوکت چې هغه قافله چې نه د خاوند د شوکت تكون لكم حاصل شي تاسو ته ها تاسو خیال او ارمان او خواهش داو چې نه دا غریبه طبقه به وخو چې هغه قافله ده کوشش
ويريد الله الله پاک اراده لرلا ان يحق الحق چې ثابت کی حق لرا چې ثابت کی حق جهاد لرا بکلماتی په حکمونو خپل سره ويقطع کټ کی دابر الکافرین جړې د کافرانو الله تعالی ته دا منظور وا چې د کافرانو جړې کټ شي چې بیا د پر دین راوچتي ليحق الحق چې ثابت کی الله تعالی حق جهاد لرا یا حق کلمو لرا ويبتل الباطل او ظاهر کی اغا بطلان د باطل لرا دروغ د دروغجن ظاهر کی ولو کرہ المجرمون اگر کبدی غنی مجرمان استستغیثون ربکم پاوخی چې تاسو فریاد کولو رب پلتا رب تم فریاد کاو چې یا الله ډیر عاجز یو زمون سره مدد او نبی علیہ السلام هم په میدان د بدر کې په جړا شو یا الله دا یو موټه خلق دی استاد رضا د پر راو تللی دي کدینن مغلوب شو استاد نوم اغسل و بیا سوک نه فاستجاب لكم الله قبول کړل دعاګان استاسو انی یعنی بانی بیشک د چې ما امدکم مدد کوم کې استاسو ما بالف من الملائکه پزرو فرشتو سره مردفین چې پر لپسې بروانی زر فرشته بزستاسو د مدد لپاره راولې په یو بل پسې ردیف څه ته ویل شي دوه ملګری چې په یو اسمان سواری دي ته ردیفین ویل شي وما جعله الله ندې ګرځولې الله تعالی دې لرا ندې ګرځولې الله تعالی دې جهاد درا الا بشرا مگر زیره د پارستاسو ولې تطمئن چې مضبوط شي به په دې سره قلوبکم ذلنا استاسو یا جعله ضمیر راجه دې د مدد د چاته مدد د فرشتو ته دا الله تعالی تاسو د پاره زیره ګرځولې دي او اطمینان دي ورندې ته حاجت نشته ده دا الله حکم کافی دی ومن نصر ند مدد حقیقی الا من عند الله مگر د طرف د الله نه اصل مدد د الله حکم دی ان الله عزیز حکیم بشک الله تعالی غالب او حکمت والا دی اذ یغشیکم دا نقشه الله تعالی پیش کړي د بدر اذ یغشیکم النعاس پاو کی چا پیر شستا سنا چا پیر کا الله تعالی پتا سو باندې النعاس پر کالی چې کله دا جنگ شروع شو او دا اصحاب کرام زخمیان شو پر کالی په الله تعالی را وصلا امانتن د ا د پار د امن استاسو ا د پار د اطمینان استاسو منه د جانب خپلنا ځکه دا زخمی سره چې کله په ځبانه به هوشي راشي هغه د زخمونو هغه تکلیف کم شي وینزل علیکم نازل والله تعالی پتا تمانه من السماء ته طرف د اسمان نما ان اوبو په دغه میدان کې وبم نازل شولې او په شګو کې ګرځیدا ګرانو د مسلمانانو طرف هغه شګو د کافرانو طرف چې هغه وړو ناغه اوچتو هغه کې ګرځیدل آسانو مسلمانانو ته الله تعالی آسان کو وبای په نازل کړي شګه چې لمدا شي نو بیا کلا کش خیال کراله ويذهب لیو طاهرکم چې پاک کی تاسو لرا یو د وبو دا کافرو طرف ته وبوي د دې طرف ته وبنوي نو وبا الله تعالی چې کوم دین ډنډونه جوړ کړل او دې په پاک شو او د سونه په وکړل وای زبان کومرز د شیطان لري کې تاسو ناغه پلیتی د شیطان ولی شیطان بوته دا غلط وسوسې مغرضولې چې کچره تاسو په حق وې نه تاسو ته په جنگ د پاره بهترین ځای میلاو شوه وو شي پکا معلومیږي دا چې تاسو په نه حق ولی يربتا چې مضبوط کی علی قلوبکم ذلون استاسو دې د پاره الله تعالی بارانونه راوستل چې تاسو زړونه مضبوط کی ويثبتا محکم کی به په دې باران سره الاقدام قدمونه تاسو اذ یوحي ربک الى الملائکه په وخت چې وحی کول ربستا فرشتو ته الله تعالی وحی وکړه دغه زرو فرشتو ته ورځي په انی ما کوم بشک ازمل غره تاسو ما فثبت الذين محکم کوي زړونه داغه کسانو امنو چې مان راوړې دي زړونه د مجاهدینو زړونو ته تسلی ورکړي
سألقي دیر ازر دا چې زه به وغورځوم فی قلوب الذین کفروا په زړونو دا خلقو کې چې کافران دي د دې زړونه به زه بوزدله کوم څه به پکې وغورځوم الرعب د مؤمنانو فضربوا فوق العناق وهی دا کافران د پاسه د چټونو نه د سټ تپاسه ولا گزار ورکوي ښا وضربوا وهی دی لرا کل بنان هر بندونه بنان جمع د بنانه توندا مراد د بندونه دي روغ د لاسونو دا بندونه ولا وخی خو شو پکې او شټونه ولا وخی حدیثو کې راځي کنه یو مسلمان مجاهد با د کافر د وهلو په اراده باندې ور روان شو چې قتل به د مخه تباغره پرې وته فرشته به ول د کروڑې گزار ور کړو او دا مخ به تور شو په دې مخ به د کروڑې نه خوي او دغه فرشتو جل پټکی دا به ښکارې دل دغه د اسونو د پاسه بسوار ذالک بانهم دا عذاب په سبب د دې سره به انهم بشکدا مشرکان چې دي شاق الله دی خلاف کړي د الله نه او رسول د الله نه او مې شاق الله چې خلاف کو د الله نه او رسول د الله نه فإن الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي ذالکم دا عذاب تاسو ته ما اے کافرانو دې ته کومه خطابي ویلې شي کا په حرفي خطابي خیال کراله فذوقوا وسقي دي عذاب لرا اے کافرانو ان للکافرین بشک د فرد کافرانو عذاب النار عذاب د جهنم ده دا خو د دنیا عذاب د احساسو او رستو بیا د ور عذاب یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا هر کله چې تاسو ملاقات وکړئ دا کسانو سره چې کافران دي زحفن پدا سیال کې چې تاسو څه زاحفین یې مختلطین یې د دې سره مخلوط شي زاحف څه ته ویل شي اختلاط تا مقابله تا زحفن پدا سیال کې چې تاسو مخامخ شې دي کافرانو ته پدا په حالت ته اختلاط کې فلا تولوهم الادبار مگر دوی دي تا شاګان خپلې ومن يولهم چاچ وګرځول یومئذ وای ګرځول دي تا یومئذ فدا غورت باندې دوبراهو شاګان خپلې الا متحرف لقتال مگر پاغه وخت کې چې ډیر اوړي دن کې د پاره د جنگ الله اعلان کوم مسلمانانو ته چې شاکوي بنا کده دې د پاره شاکي چې په دې دشمن باندې د بل طرفه مونږ را وګرځيو په دې دشمن باندې د بل طرفه راو او متحيزا تحرف څه ته ویل شي حرف طرف ته ویل شي او متحيزا او یا متحيزا الى فئه یا پناه حاصلون کې بلې ډلې ته حیز ویل شي طرف ته متحيز معنی طرف ته طرف ته ودرېدل او متحيزا یا ډډې تکیدون کې الى فئه بلې ډلې ته یو ډلې ته تاسو یو واپس کېږئ په شی به کنه دلته کې یوازې د دشمن مقابله نشي کوله دلته یوازې د دشمن مقابله نشي کوله نو د غټې ډلې سره ځان ملګری کوي چې دشمن ته څه شي مخامخ نو چې دا دوه خبرې ته مستثنا شو شابه نه ګرځوي په دې حال کې چې د جنگ د پاره په بل طرف باندې راګرځي او یا بل ډلې ته ځان نږدې کوي دغه دوه خبرې ته مستثنا شو او اچي چې دشمن ته شا وګرځولا فقط با بغضب من الله په شکل واپس شو په غصه د الله سره د الله په غضب کې راغی و مأواه جهنم او د سکونت د جهنم دی او به المصير او ډیر ناکاره ځای د واپس دی فلم تقتلوهم تاسو نه دی وجلی دا کافران خیال کړه فلم تقتلوهم تاسو نه دی وجلی دا کافران ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی دی قتل کړی دي د مجاهدینو لپاره آداب الله تعالی را ولېګل چې شاکوي باندې دشمن ته دغه دوه خبرې ته مستثنا شولې چې تاسو کناره کوي د قتال لپاره د بل طرف نه په دشمن باندې راګرځي او یا متحيز الی فئاتن بل ډلې تزان چې کم نه پناه کوي بیا خیر
ومأواه جهنم او زائد سکونت تدی جهنم دے وبئس المصير فلم تقتلوهم تاسو قتل نکړه دا کافران. الله فرمایي فخر او ریا مکوئ چې دا مونږه بادری وکړه مونږه دا دشمن سکو قتل، ولكن الله قتلهم لیکن الله پاک دې لره قتل کړل. حدیث کې راځي کنه چې کله میدان جنگ جوړ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا وظیفه کوله یا حی یا قیوم، یا الله اے زنده ذات او اے منتظم ذات، د حی یا قیوم دا وظیفه کوله او بیا شګه راوغستلې او دا ټکي وی شاهت الوجوه شاهت الوجوه د دې مخونه د قبیح شي مخونه د دې شي قبیح شي خیال کړه. بس دا کلمې چې ویلې کفار پتیخت. الله اکبر. وما رميت اذ رميت تاويشتل دي کړه دغه شګو چې د کفارو تور رسیدلې اذ رميت پاو چې تاويشتل کړه ولکن الله رمى لیکن الله پاک وشتل کړي دي دا شګې د دې مخونو تا استرګو ته چا ورسولې دا الله پاک چا ورسولې پوه شو که نه دغه کې راځي که نه شاباش چې وشتون کې دا الله تعالی دی پوه شو که نه हमारा हाँ गुफ्तई अल्लाह बुवद गर्च az hulqumi Abdullah बुवद कोशे बेकन हाँ दा د वली गुफ्ता چې کم نه دا गुफ्ता د الله وی اگر کده د مارای نه راوته دا وشتل د چا دی دا د الله دی. وليبلي المؤمنين عدد د پاره چې الله ازمایش وکي په مؤمنانو باندې من هو د جانب خپلنا بلا ان حسنا پادمایش خیسه سره دا د الله ازمایش په چا باندې په دې صحابه کرامو باندې. ان الله سميع عليم ذالکم بشکتا فتح د مؤمنانو دا ثابت وان الله د دې وجنا دا فتح د الله تعالی ثابت ده او بل وجدا دا ان الله موهنو کېل الکافرین چې الله تعالی سسکون کې د تدبیر د کافرانو کار څومره مضبوط وي خو الله تعالی غیلره ختمون کې وهن ستوي شي سستای ان تستبتهو د دې شان نزول ذکر کوي چې ابو جهل چې کله د مکه معظمه نه راوتلو نو دعا وکړه وی الله په دې دوړو لخرو کې چې کم تا ته غوړه لخر دی هغه فتح ورکي چې کم لاندې لخر دی هغه ذلیل کی کوشش وکړه نو الله تعالی فرمایي ان تستفتحوا کچری تاسو طلب د فتح کوي فقط جاءكم الفتح بشکر اغلا تاسو ته فتح اے کفارو کتا سو طلب د فتح کو نه فتح تاسو تراله کنه فتح مولیدله چې هغه فتح د چا ده د مؤمنان پوښښ وکړه و ان تنتهو کتا سو منشوي د شرک نه کده د شرک نه د مقابله نه منشوله فهو خير لكم دا تاسو د پاره ډیره بهتر ده و ان تعودوا اګه تاسو واپس شي حمله تا ک بیا حمله کوي په دې بدر کې خو تاسو بایلا او ک بیا حمله کوي نه بیا به تاسو شکست خورئ و ان تعودوا کچره تاسو واپس شي په دې حمله تا نعود موږ واپس شو جواب تاسو ته ولن تغني عنكم بچبن کی تاسو لرا فئتکم لخر خپل شیان یو ذرا تاسو خپل لخر بچ کولای نشي ولو کثرت اگر کډیر وی کستاسو لخر ډیر وی ګور مسلمانان سو خدري سوا دیار له غم به وسلیو وان الله مع المؤمنین او بشک الله تعالی ملګری د مؤمنانو دی ملګری د چا دی د مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا ایمان واطیعوا الله ورسوله اطاعت کوي د الله او د رسول د الله د یو الله د الله د رسول
ولا تولوا عنه مخ مگر زوی د اطاعت الله نه وانتم تسمعون حالان کې تاسو اورئ حکمونه د الله تعالی. د دینا دا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله دا علت نصرت الله تعالی بیانې چې په دې بدر کې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ولې ورکړه سره د کمزورین وی علت نصرت سره اطاعت اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله او دا الله د رسول اطاعت کوي تاسو ته فتح راځي. خیال کراله ولا تکونو کالذین مکهږي پشان دا کسانو قالو سمعنا چې دی ویل مونږ واوریدل حکمونه د الله تعالی د يهودو پشان ته مکهږي چې هغه با خپل پیغمبر ته سوي مونږ تا حکمونه واوریدل وهم لا يسمعون حالان کې دی بنا ناوریدل حقیقت کې به ناوریدل قبل اول بینا ان شر الدواب بشک بدترین په زناورو کې عند الله پنځ الله تعالی باندې الصم اغه انسانان دي چې هغه کان دي البکمو چاړه دي دا اوریدلو د حق نه څه دي دا اوریدلو د حق نه کان دي او دا ویلو د حق نه څه دي چاړه دي الذين لا يعقلون اغه کافر دي چې عقل نه لري. ولو علم الله فيهم خيرا قال الله تعالی ته معلوم شي چې په دې کې خیر دی لا اسمعهم دي تبواوري قال الله ته معلوم شي خیال کراله یا د ادمادي چې غدا قال الله ته معلومه وي چې په دې کې خیر شته د دې پزلونو کې به قبول چوله ولو اسمعهم او کچتا الله واوري دي تا حق وتواوري د دې کار څه دی لا تولوا دوی ګرځي د حق نه کله چې وتواوري دی ګرځي د حق نه وهم مورثون مخ ګرځون کې دي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا لله قبول کئ حکمونه د الله تعالی وللرسول او حکمونه د رسول صلی الله علیه وسلم دا الله حکمونه قبول کئ او د الله د رسول اذا دعاکم هر کله چې تاسو له دعوت تر کئ لما قرآن پاک تا یحییکم چې تاسو له حیات تر کئ کله چې دا پیغمبر تاسو ته قرآن پاک بیانای دا واوري او وای منای لما عبارت تسنه ده د قرآن پاک او دا قرآن پاک دیتا دته محیی ویلې شي ځکه چې دا ژوند پیدا کوي په انسان ولی دا د زړونو اپریشن کوي چې د زړه اپریشن دی وکړو نو حیات حاصل شي خو شي به نو کله چې دا پیغمبر تاسو ته دعوت دا هغه قرآن پاک درکې چې هغه ذریعہ د حیات ته نه دا ومنای په شی به نه د معنا مراد څه دی د معنا مراد قرآن پاک دی دا امام قتاده لیکلی دی یا د معنا مراد جهاد دی چې کله دا پیغمبر تاسو ته دعوت ته جهاد درکې هغه جهاد چې هغه سبب د حیات دی سبب د څه دی د حیات د ژوند دی دانن چې مسلمان مړ دی په تمام دنیا باندې وجه څه ده پدې کې جهاد نشته چې جهاد نشته نو حیات نشته مسلمان مړ دی په تمام دنیا کې او ذلیل دی وجه دا ده چې پدې کې څه نشته حیات پکې نشته جهاد پکې نشته جهاد سبب د حیات دا دویمه ترجمه ده دا امام اسحاق کړی ده ایو سلو دریمه ترجمه لمانه مراد حق دی کله چې تاسو له دعوت ترکې ستا هغه حق هغه حق چې کوم نه دین ته یحییکم چې تاسو له حیات ترکې ما عبارت د سند د حق نه دی دا امام مجاهد رحمت الله علیه ترجمه د ما په سره کړی دا په حق سره کړی دا وعلموا پوشی ان الله بشک الله تعالی یحول بین المرء وقلبه الله حایل کیږي الله حایل کیږي په من د انسان او د زړه د کې پدې پوشی چې کله الله تعالی دیوال جوړ کی په من د انسان او د زړه کې خیال کرا ا دیوال څه شی دی هغه د کفر دیوال دی هغه د انسان او د زړه په منځ کې د کفر دیوال ودري ایمان بیا زړه ته نه کوزيږي دا ولې ځکه د دعوت نه خلاف وکي چې د دعوت نه خلاف وکي نو زړه ته بیا حق نه کوزيږي
نه بین المرء یعنی بین ایمان المرء و قلبه دیوال کم ځای کې شي په میان د ایمان د انسان او د زړه دغه خو شي به او یا مراد د حیلولینا حیلوله د معاصیو ده الله تعالی حیل کیږي په میان د انسان او د زړه د کې څه مطلب شو د ګناهونو نه محفوظ کوي الله حیل کیږي په میان د انسان او د زړه دغه کې د ګناهونو نه محفوظ کوي معلومه ده شول چې دعوت ته قبول کو الله به د ګناه نه اوساتي وانه الیه تو شرون انه د الله تعالی چې ده الیه تو شرون د تبتا سو جمع کیږي ورځ د قیامت باندې حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ د دې ځای د یحول بین المرء وقلبه نا اذا دعاکم لما یحییکم په دې باندې دا د ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث ذکر کړی دی چې د په مانځ باندې ولاړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज وکړو چې اے کعبه دل تراش هغه سات تیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو وتا ډیر سات تیر کو ما ته आवाज کړو چې تراشه هغه یا رسول الله ز په مانځ ولاړو خیال کراله ها انه دا آیات کریمه او تول وصلو اذا دعاکم لما استجیبوا لله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم تا دا آیات نه دی اوریدل ها چې کله الله او دا الله رسول دعوت تر کوي ها چاته ها قران پاک طرف ته نه استجیبوا دا دعوت قبول کوي د پیغمبر د आवाज نورستو بیا د مانځو ها منځ بیا عذر نه دی خیال کراله منځو عذر نه فورن پیغمبر ته ځان را رسوا خیال کراله او د پیغمبر دعوت څخه قبول کدی نه دا معلومه شولا که شرستا استاد دی پلار دی مور دی دا आवाज ته کو او ته په نفلی مانځ باندې ولاړ سلام بغرځي سبکه سلام بغرځي او دغه دعوت به قبله کوشش وکړه دغه دعوت قبلول واجب دي ها او مونږ کول سدي نفل دي ها د نفل ها د واجب چې تعارض راشي نه سره به ترجیح ورکړي ها واجب ولا به ترجیح ها کچره فرض مانځه ولاړی ها فرض مانځه باندې ولاړی نه بیا استجابت چې کم دی هغه نشته واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ويرغي داغ فتننا ويرغي داغ فسادنا لا تصيبن الذين خیال کراله کنه دا د جهاد د حکم تتمه ده خیال کراله چې جهاد کوي د جهاد تیارې کوي ها او داغ فتننا ځان بچ کوي چې هغه نه رچيږي هغه کسانو ته ظلم منکم چې ظلم یې کړي تاسو نه خاصه خاص کر داغه فساد د فتنې نه ځان وساتئ چې دغه فتنه دا یوازې په ظالمینو نه راځي دا بیا په نیکانو خلق باندې هم راځي خیال کراله ځکه مسله دا ده وای چې کله یو سړی ظالمي او ګناه کوي ها پتا باندې فرض دي چې تبا داغه مخنیوي کوي ها داغه لاس منی چې د ګنا نه به بچ کې او کده تا د ګنا نه بچ نه کوم ها نبي عذاب چراته نه په عذاب کې بیا صلحا هم راځي خیال کراله دغه فتنه نه دغه عذاب نه ځان بچ کې چې هغه یوازې په ظالمانو بیان نه هغه به بیا په دې ها واعظانو باندې به هم راځي خیال کراله ها من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ها وذلك أضعف الإيمان دا هغه فتنه او دا هغه عذاب نه ځان اوساتای چې یوازې په ظالمانو نه راځي هغه بیا یعنی یوازې په مجرمانو نه راځي بلکې په واعظانو باندې بیا هم راځي کوشش وکړئ وعلموا کوشش ان الله شدید العقاب واذكروا اذ انتم قليل یاد کړئ هغه وخت چې کله تاسو لږ وای
مستضعفون فی الارض تاسو ضعیفان وې پزماکه کې وګوره په مکه معظمه کې تاسو سوي ضعیفان وې تخافون تاسو یریدلای ان يتخطفكم الناس چې او بتختی تاسو لرا خلق ګوره مکه معظمه کې تاسو ډیر لګوي تاسو سره یاره و چې دا خلق به مونږ وتختی یو بم کی فآواکم الله تعالی ټکانه درکړه او سکونت درک تاسو ته کم ځای کې په مدینه منوره کې تاسو له سکونت درک و ایدکم بنصری او تاسو مدد وکړو په مدد خپل سره تاسو له الله تعالی مددګاران پیدا کړل ورزقکم من الطیبات تاسو له رزق درکړه د پاکیزه او چیزونو لعلکم تشکرون خیر چې تاسو شکر ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله تعالی سره او رسول د رسول صلی الله علیه وسلم سره خیانت څه ده من د الله د حکمونو نافرمانی وتخونوا اماناتکم خیانت مکوئ په امانتونو خپلو کې څوک د سره امانتونه کیدي هغه کې خیانت مکوئ وانتم تعلمون حالان کې تاسو علم لرئ حالان کې تاسو پوهیږئ چې خیانت جرم دی وعلموا پوښی انما اموالکم بشک مالون استاسو واولادکم اولادون استاسو فتنه دا امتحان دی دا مال اولاد امتحان دی خیال کړه د انسان د پاره کاغه مال حرام په خود امتحان دی مال حلال امتحان دی چې آیا د دې مال به چې کوم نه پرورش کوي او کدا الله د حکمونه وان الله بشک الله تعالی عنده اجر عظیم د سره اجر لوی